جمهوریت نظام بنیاد پر چا باندې پر اکثریت باندې دی. قرآن وایي اکثرهم لا یعقلون، اکثره بې عقل دي. نو جمهوریت داسې نظام نه دی چې ته د هغه دفاع وکړې، پر هغه باندې دلایل ووایې. وینې جمهوریت چې کوم دی دا د کفر سیستم دی او پر موږ مسلط شوی دی. بیا علماو خواري کښلی دی چې لږ مسلمان کې صحیح سلو تمې دا ده چې اسلام به په دې طریقه نافظ شي. موږ خو دا خیال نه دی چې په دې طریقه د اسلام نافظ شي، خو بهرحال چونکې علماو دا فیصله کړې ده چې موږ اوس د اسلام دایرې له راوستلې دي، 75 کاله وسلو اسلام خو نوس په نافظ، لیکن د دې بعد هم د خلکو دا ګمان دی چې په نافظ به شي. خو بهرحال خدای دې وکړي چې په نافظ شي، که نوس نافظه موږ خو نه نافظېږي په دې باندې. نو دا چیز دی ولې قرآن دا فیصله کړی چې اکثره چې کوم دي لا یعقلون، اکثره بې عقل دي. نو چې اکثره بې عقل سلو او د جمهوریت بنیاد پر 2/3 اکثریت باندې دی، چې 2/3 اکثریت کوم فیصله وکړي هغه به د ملک قانون جوړیږي. د الله حاکمیت هم مجبور دی چا لره 2/3 اکثریت لره.